سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، چې څنګه مجلس وی هغه رنګې په هغې باندې ثواب او اجرونه مرتب کیږي. نیکانو صالحانو علماء کرامو ذاکرینو خلقو سره کېناستل انسان هغې کې شمارل کیږي. انسان نیک عمل دی بد عمل خلقو سره کینی هغې کې شمارل کیږي. تاسو ګورئ د دنیا یو څو مثالونه تاسو ته بیانو. زمنګ مرتبه کمه ده، من کمزوری یو. د عالمانو د نیکانو خلقو مرتبه اعلی ده، خو چې کلم یو کم قیمت سیز، یو کمزور سیز، یو ادنا سیز اعلی سیز سره ملګری شي، اعلی سیز پورې ځان اون خلی، هغه ادنا سیزم اعلی شي. تاسو ګورئ جاز کې انجن هم لګېدلی دی او جاز کې عزتمندو یو وړوکی میخ هم لګېدلی دی، وړې وړې ډبرې هم لګېدلي دي. وړو وړو ډبرو غټ د جاز انجن سره ځان نږدې کو چې لوی جاز آسمان کې الوزي، هغه وړې ډبرې او میخونه مو سره آسمان کې والوزي. اعلی سیس پورې بزان ملګری کې زمنګ دین اعلی زکه چې نازل کړي لوی الله
زمنګ دین اعلی زکه چې کوم فرشتي راوړې دي هغه په فرشتو کې اعلی زمنګ دین اعلی زکه زمنګ دین چې په کوم پیغمبر نازل شوی هغه پیغمبر په پیغمبرانو کې اعلی زمنګ دین اعلی زکه دا دین چې په کوم کتاب کې نقل شوی دی نازل شوی دی هغه کتابونو کې کتاب سردار اعلی زمنګ دین اعلی زکه زمنګ دین چې په کوم شپه کې نازل شوی دی هغه شپه د شپو سردار اعلی زمنګ دین اعلی زکه زمنګ دین چې کوم کتاب کې نازل شوی دی هغه کتاب چې کوم میاش کې نازل شوی هغه میاش د میاشتو سردار اعلی زمنګ دین چې په کوم خار کې نازل شوی دی په کوم خار کې د دې ابتدا شوی دا وهذا البلد الامین هغه خار په خارونو کې اعلی نو دیو جی نه عزتمندو دین سره ځان لګول او د دین مهنت کې شاملېدل او د دین د پاره یو سبب جوړېدل او د دین د نشر او اشاعت د پاره په یو درجه کې استعمالېدل دا به زمونږ او ستاسو د پاره د شرافت او د عزت خبرې چې دین اعلی دی نو دین سره چې متعلقه څومره څیزونه دي هغه اعلی دي نو که موږ او تاسو دین سره متعلق شو او دین سره ربط او تعلق پیدا شي او تړون پیدا شي نو الله رب العزت به موږ او تاسو اعلی کی تاسو ګورئ عزتمندو یو څو مثالونه درته بیانوم خاورې کم قیمته څیز دی خو کومه خاوره چې جوارو او غنمو پورې ولګېږي سبا منډۍ کې چې کله د جوارو قیمت اعلی لګي د غنمو قیمت اعلی لګي بولی کېږي کمې خاورې چې جوارو او غنمو پورې لګېدلي هغه هم په اعلی قیمت باندې خرڅ شي تاسو ګورئ عزتمندو کبل او گیا کم قیمته څیز دی خو کمه گیا او کم کبل چې د ګلونو په ګلدسته کې سجاو کړی شي خشي سره ځان ملګری کو سوا کیسهخانې بازار کې خیبر بازار کې چې کله ګلونه د ګلونو په ریټ باندې خرڅېږي کومه گیا چې د ګلونو ګلدسته کې سجاو شوي وي هغه گیا هم د ګلونو په ریټ باندې خرڅه شي هغه شنې پاڼې هم د ګلونو په ریټ باندې خرڅې شي د هغې د خاورو هغه ګمله خاوره کم قیمته څیز دی هغه هم د ګلونو په ریټ باندې خرڅه شي دغه رنګې عزتمندو تاسو وګورئ سونی او چاندي سره چې کم ملاوټ کیږي سونه یا ډېره سخت وي او چې کله ته زیورات جوړوي نو ډېره نرمه شي نو بیا د دې نه زیورات نه جوړېږي کالي تی نه جوړېږي نو د کالي جوړولو دپاره په دې کې لږ ملاوټ اچولی کېږي دې سره دا سونه لږه سخته شي نو جوړېږي تی بیا اسانۍ سره زیورات او کالي نو تاسو سوچو کہ سونا اعلیٰ څیز دی زیات قیمت والا څیز دی او داغي ملاوټ کم قیمته څیز دی ادنا څیز دی خو چې کله دا ادنا څیز اعلیٰ څیز سره ملګری شو او هغې سره تعلق جوړ کو هغې سره ربط جوړ کو هغې سره تړون پیدا کو هغې سره نشست و برخاست اختیار کو سبا صرافه بازار کې چې کله سونه د سونی په ریټ خرڅېږي سپین زر سره زر د سره زرو په ریټ خرڅېږي کم ملاوټ چې هغې سره ملاوي هغه هم د سرو زرو په قیمت باندې خرڅ شي د مجلس دومره لوی اثر دی هوا یو بې رنګه بې خونده څیز دی د هوا سرنګ خوند بوی نشته هوا څه خوند رنګ بوی نه لري خپل خو کومه هوا چې په چمنستان ګلستان باندې راتېره شي هغه هوا الله خوشبوناکه کي د دې سفر د وجې نه د دې نشست د وجې نه د دې راتګ د وجې نه د دې تعلق د وجې نه په ښځې باندې د تېرېدو د وجې نه الله رب العزت په هغه هوا کې خوشبو پیدا کی کما هوا چې په بدبودار ځای باندې راتېره شي په ډیران باندې راتېره شي نالۍ ویڼۍ ګنده کوړه کرکټ باندې راتېره شي عزتمندو هغه هوا بدبودار شي نو دا د نیک مجلسونو او د ښه کارونو مثال دی نو کم انسان چې دین کوي مونځ کوي اودس کوي زکات ورکوي
حج کوي، نیک عمل خلکو سره کینی، جماعت سے تعلق دے، مدرسے سره تعلق دے، علماء سره تعلق دے، اللہ سے تعلق دے، تبلیغ سے تعلق دے، تصنیف سے تعلق دے، او دا شان عزتمندو دینی کم یو کار سره د تعلق دے، د مثال دغه نیک هم نشین او د هم نشینی دی. دا مونز او دا دین او دا مدرسه او دا جماعت دا سیزونه به دا ډیر اعلی زی ته ورسي. نو د دې وجې نه عزتمندو دین اعلی دی. څوک چې دا غواړي چې زه اعلی شم نو اعلی سیز سره دې ملګری شي. دا یاد لرئ د قیامت په ورځ به الله رب العزت د دین اعتبار سره فیصلې کوي، د نیک اعمال اعتبار سره به فیصلې کوي. چې کم سړی زما د دین د پاره استعمال شوی دی، تاسو سوچ وکئ چې کم انسان یو منظم نہیں کڑے، یو روجیم نہیں نیولی، سردار دو جہان ترالے و یا رسول اللہ تاسو خلقو توائی چکم انسان جہاد کی شریک شی او دا دا اللہ پلار کی شہید شی دا با جنت تزی. ما نور عملون ندی کری پدے یو عمل بانزا اللہ تنیز دے کی دیشم جنت تتلیشم. نبی علیہ السلام ویرے آو آو چی دا نور مسلمانانو دا پارا کم فضیلت دے اغسطا دا پارا مشتکت ایمان راوڑے. اغ ایمان راوڑو جہاد کی شریک شو، نی موس کرے، نی اودس کرے، نی روجنی ولی دا، نی عمرہ کرے دا، نی حج کرے دا، خو اعلیٰ سی سرزان ملگرے کو صرف یو جہاد عمل کی شریک شو، شہید شو، اللہ رب العزت جنت تا داخل کو. اعلیٰ سی اس کی کمال دائی کاغا تا یو ذل کے ہم تا اعلیٰ کئی، کاغا بار بار کے نورم دی اعلیٰ کئی. ندیو جی نے عزت مندو دا دین دا پارا خواری و محنت حوالے سر خپل زان اگو رخپل گریوان کی سوچو چھے ما دنیا کی شپیتا کالا خواری کڑے دا، چا 50 کالا کڑے دا، چا 40 کالا کڑے دا، چا 40 کالا کڑے دا، پدی کی دا دین کم کسان نشتا طول خواری کڑے دا. آیا دا اللہ دا دین دا پارا ما کم شپا سبا کڑے دا، ما کم شپا رونا کڑے دا، ما کم اورز دا اللہ دا پارا تیرا کڑے دا، لگ دی دا پارا سوچو کو. زما پا پیسو کی کم پیسا دا اللہ پا دین مدرسہ جماعت باندے لگے دلے دا. بیا عزت مندو د دین قلاگان مدرسی دی، د دین چوکیداران علماء کرام دی، د دین حفاظت کون کی مبلغین دی، د دین حفاظت کون کی مجاہدین دی، د دین حفاظت کون کی او د دین نشر و اشاعت کون کی پا دین باندی لکاریان دی، کالم نگار دی، او د دین نام و نشان پاتی کون کی خلق ستاسو پشان باندے عمل کون کی انسانان دی. کل دین عزتمندو پا قلم پا حفاظت کی گی، کل دین پا تلوار حفاظت کی گی، کل دین پا سفر باندے حفاظت کی گی، کل دین حفاظت پا عالم او پا مدرسہ باندے کی گی، او کل دین حفاظت پا عمل باندے کی گی. دا عمل کون کی ہم دا دین محافظین دی. جو انسان منز کی نو دا گویا کی دا دین محافظ دے، دا پخپل عمل سر اغکار دنیا تخوری او پاتی کئی حفاظتی کئی. ذکر کم سیس چی دا عمل نوزی اغا ختم شی، او کم سیس چی پا عمل کی وی اغا پائیدار وی. نو بارحال عزتمندو دا دید پارا خواریو کو دیر علماء کرام اغوی خپل زندگی دا دین دا پارا ختم کرے دا. تردی پوری دا انسان پا جون کی دا طولو نلوی خواہش داوی چی زمان خیسته جی کی رشتوشی. رشتہ، وعدہ، نکاح دا داسی یو خوندناک عمل دے، او دا داسی یو خکلا لری، او دا داسی یو خوند او یو مزہ یو میٹاس لری چی دا دنیا ہر انسان او دا دنیا دا ہر سیمی او دا ہر مذہب والا انسان عزتمندو دی سر مینہ کئی او دا غواری چی زمان وادوشی. راشی عزتمندو دا علماء کرامو یو داستان دے، دا عالم ظلم دا غواری چی زما وادوشی. یو کتاب پا علماء کرامو باندی لکلے شوے دے، العلماء العزاب الذین آثروا العلم بالزواج. اغا عالمان چی اغوی دین لرا پخپل وعدہ باندیم ترجیح ور کرے دا. یو کتاب عبدالفتاح ابو غدہ
عربي او عالم دی د عربو، هغه په هغه علماو باندې یو فهرست لیکلی دی او د هغه علما کرامو یو لیست را جمع کړی او په هغې باندې کتاب لیکلی دی او د هغوی زندګي لیکلی ده چې داسې علما کرام په دنیا کې تیر شوي دي چې هغوی خپله ټوله زندګي د الله د دین دپاره وقف کړې ده. نو د دین لوی سپایان عزتمندو هغه عالمان دي. ځکه د علم مطلب دا دی صحیح دین، چې صحیح دین وي نو ته به صحیح عمل وکړې، چې صحیح دین وي ته به صحیح دین یاد کړې، چې صحیح دین وي ته به د صحیح دین حفاظت وکړې، چې صحیح دین نه وي هغه علم سره تعلق لري نو ته به د صحیح حفاظت کې. رسمی رواجی خبرې به راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کله علماء کرام ختمیږي رسمی خبرې به راشي، علماء کرام به نه خلک باغی ته دین وی او هغه به دین نه وي، خلکو به د ځان نه جوړې کړي خبرې وي او هغه به دین نه وي. تر دې دمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د قیامت په ورځ باندې بعض کسان به جهنم ته روان شوي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خفه شي، فرشتو ته به وایي اے فرشتو دا خو زما امتیان دي، تاسو ولې دوزخ ته روان کړي، جهنم ته روان کړي دي؟ او ورته اے پیغمبره داستا امتیان ندی، هغوی ز خپل امتیان پیژنما، زما امتیانو د اودس ځای نه پړقیږي، دا زه پیژنم غرم محجلین، د هغوی د اودس ځای نه پړقیږي، زه خپل امتي پیژنما، دا زما امتیان دي. فرشتې به ورته وایي اے پیغمبره تا ته څه پته ده ما احدثو بعد، تا ته څه پته ستانه پس دوی کومې نوي نوي طریقې را اختیار کړې وې، جوړې کړې وې او هغې ته به ستا دین ویلو. نبي علیه الصلاة والسلام چې دا واوري چې ښه دوی دا کار کړی و، نوي خبرې راویستې وې، دوی سره علم نه و، دوی سره جهالت و، دوی سره علم نه و، دوی سره ګمراهي وه، دوی سره اصل دین نه و، دوی سره اسې خبرې وې قیل و قالو بحث مباحثې وې او اسی رسمی خبرې وې او نوې هغوی ته دین ویلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فسحقا فسحقا، دوی د خدای هلاک کی، دوی د الله تباه کی، دا زما امتیان ندي او دوی بوځي او جهنم ته غزار کوي. نو دا یاد لري عزتمندو د دین حفاظت چې کیږي هغه په علم باندې کیږي، علم سره دین بقا راځي. دیو جنا چې کله الله رب العزت د دنیا نظام ختمی، الله رب العزت د کائنات دا پرده لري کوي، الله رب العزت د کائنات دا ښکلا درهم برهم کوي، الله د کائنات دا څومره نظام دی دا بالکل تباہ و وبا کوي. نو څه چل به کیږي؟ تاسو ته پته ده عزتمندو چې کلم زلزله راشي، چې کلم داسې سخت حالات راشي په انسان باندې، انسان خپل قیمتي څیز ځان سره وړي او هغه ځینې لرې کوي چې دا قیمتي څیز ضایع نه شي. مثلا یو سړی کور را پریوزي، خاورې در روانې را پریوزي، نو د ټول نه لومبی مثلا چاته بچې ګراني هغه بچې غی کې نیسي وباسي، چاته سونه ګراني سونه وباسي، چاته پیسې ګراني پیسې وباسي، چاته ځان ګراني نو ځان خپل پیس پکوي وباسي، د غزي نه ځان قیمتي څیز لرې کوي. د پهله وایي دا نور څیزونه دي خیر دی خراب شي خو چې قیمتي څیز بچ شي. چاته ښځه ګرانه ده هغه بچ کوي. یو سړي زلزله راغله نو ښځه کمزورې وه، نو چا ورته ویله لکه دا ښځه د سره بار کا، هغه ویل روکې که دا کباړ دی چې پاتې یم دلته، ویل د ده نظر خلاصو، هغې نه اوچتوله، ویل په دې څه کې؟ نو ګوره قیمتي څیز ګران څیز مینې محبت والا څیز سړی اوچتوي. راشه ته چې کله زلزله راشي یا یو ځای را پریوزي یا سیلاب رالی، څوک د روپو ګډۍ راوچته کړې ده هغه ځان سره وړي، دا قیمتي روپۍ دي. چا ځان سره خپل بچی راغستی دی، چا ځان سره لور راغستی ده، چا ځان سره چې کوم دی ښځه روانه کړې ده، چا ځان سره خاوند روان کړی، چا پلار روان کړی دی، چا د دکان پیسې روانې کړي، چا سونه چاندي روانه کړې ده. ہے انسانا تا ته پته شته چې کله د دنیا دا نظام ختمیږي، نظام درهم برهم کیږي، نو د دې دنیا نه به الله کم قیمتي څیزونه اوچتوي. یو ستا چاہت دے، یو ستا ڈیمانڈ دے، یو ستا مطالبہ دا، یو ستا خواہش دے، یو دا رب کائنات خواہش دے. چکل رب کائنات قیامت قائمی دا دنیا دا نظام ران غاڑی او ختمی، اللہ رب العزت با دا دنیا نا سوک اوچتی. واوری عزت مندو دری سیزونا با اللہ رب العزت دا دنیا نا اوچتی. بعض روایتو کی رضی دا جماعت دا ازمکی یا بیت اللہ با دا دنیا نا اوچتی. بل عزت مندو دا بخاری شریف حدیث تے چی قیامت رازی اللہ رب العزت با عالمان د دنیا نه اوچتای. دریم چې الله رب العزت د دنیا نه اوچتای هغه بخپل قرآن او د قرآن الفاظ د دنیا نه اوچتای. نو پته ولګي د درې زینونه اعلی دي د الله په نس قیمتي شیزونه درې دي.
یو جماعت بل قرآن بل عالم. په انسانانو کې اوچتای نو بس عالم اوچتای، ولې دا د الله قیمتي سرمایه ده چې دا چېرته ضایع نه شي او د باندې تکلیف را نه شي. نو تر هغه وخته پورې به قیامت نه راځي چې عالم ژوند دی. نبی علیہ السلام نه تپوس شو یا رسول الله چې د قیامت علامات شروع شي، عالمان ختم شي، نو څوک به پاتې شي؟ په روایتو کې راځي وایي د هغې نه پس به صرف بوس پاتې شي، بوس، او صرف د سمندر زګونه به پاتې شي، زګونه. او الله رب العزت دا زګونه چې ختموي نو هیڅ پروا نه کوي، اسې خیرن زګونه به پاتې شي. نو د دې وجې نه عزتمندو نن موقع ده، نن عالم سره ودرېږو، نن د عالم قدر وکړو، نن د دې مدرسو قدر وکړو. قسم دې زمونږ دا کاروبارونه چې ژوندي دي دا د دغه عالمانو د وجې نه چې کم کاروبار نه کوي او د دین کار کوي د هغې د وجې نه قایم دي، ځکه چې دنیا د هغوی د وجې نه قایمه ده. نن که زمونږ عقیده مضبوطه ده، مونږ ته الله پیژنو، مونږ رسول پیژنو، مونږ خور مور دې کې فرق کوو، مونږ چې کم دی عزتمندو خپل پردو کې فرق کوو، مونږ جماعت مندر کې فرق کوو، او دغه رنګ عزتمندو ظلم انصاف پیژنو، دا څیزونه پیژنو، دا د چا د برکت نه، دا د عالم د برکت نه، دا د قرآن د برکت نه. نن که مونږ مونځ کوو، مونځ پیژنو، روژه پیژنو، حج پیژنو، زکات پیژنو، او دغه رنګ نور مسائل پیژنو، دا د علماو د برکت نه پیژنو. زمونږ بچو باندې لس کاله اته کاله خواري وکړي او هغه نه عالمان جوړ کړي. کم خواري هم نه غواړي، اته کاله خواري پې کوي. نو داسې عالمان په دنیا کې تیر شوي عزتمندو هغوی خپل واده د دې لپاره قربان کړی دی، باقاعده دې باندې کتاب لیکلی شوی، ټول عمرونه د دین دپاره ورکړي. نن خلک وایي عالم د دین د دنیا د پاره سوکړو، مونږ یو کستا دنیا قائمه ده د عالم د برکت نه قائمه ده. چې عالم ختم شي او ټول ساينس دانان پاتې شي، عالم ختم شو ټول ډاکټران پاتې شو، عالم ختم شو ټول انجینران پاتې شو، عالم ختم شو ټول مالداران ختم شو، عالم پاتې شو ختم شو عزتمندو ساينس او ټیکنالوژي عروج ته ورسېدله، بیا به دا دنیا ختمیږي. ساده ساينس او ټیکنالوژي بیا د دنیا نشي پاتې کولی. دیو جن عزتمندو د خپل لالچ د پاره او د خپل کاروبارونو د دنیا د پاره عالم سره مینه محبت کول پکار دي. علماء کرامو عجیب عجیب قربانیاں کړي دي. او د دې ډېر لوی لوی فضیلتونه دي. د قرآن د پاره غوی خپل زندګیان قربان کړي دي، نه د بچو نه خبر، نه د ښځې نه خبر، او نه د روټۍ خوراک سکاک نه خبر. زمونږ رزق ډېر شیندلی رزق دی او ډېر خور وور رزق دی. درته یو څیز په یو ځای باندې، بل په بل باندې، بل په بل باندې، ډېر خور وور رزق دی. د عالم مرتبه به زه څه بیانوم، راشي د الله نه تپوس کوو. دنیا کې ډیر خلق وي، خو بعضې خلق زړه ته ډیر نږدې وي، بعضو ته خلق خپلوان ویلی کېږي، بعضو ته خلق رشتہ داران وایي، بعضو خلقو ته خلق مقربین زړه ته نږدې خلق وایي. د هغوی خلق ډیر قدر کوي. کله داسې خلق د مور او پلار په شکل کی، کله داسې خلق د دوست په شکل کی، کله داسې خلق د پارټنر په شکل کی، کله داسې خلق چې کم دی عزتمندو د گاونډیانو په شکل کی وي. مختلف شکلونو سره خلقو ته خلق نږدې وي. موږ رب کائنات نه تپوس کوو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واسطې سره چې یا رسول الله د الله ته نږدې خلق څوک دي. الله نه تپوس کوو یا الله تا ته نږدې خلق څوک دي، ستا اهل څوک دي، ستا خپلوان سوک دی. اللہ وی لم یلد ولم یولد، زما بندا زما نسبی رشتہ چا سره نشتا، زما د حسب نسب رشتہ چا سره نشتا، زما بچی نشتا، زما خزه نشتا، زما خپل خپلوان نشتا. مونږ نه الله تا ته نږدې خلک څوک دي، لکه څنګه چې رشتہ داران خلکو ته محبوب وي. وی او ما بندگانو واورئ، زه د خپل پیغمبر په ژبه باندې وایما ان لله اهلین یا اهلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم اہل اللہ منهم.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د الله باز اهل خلق دی، خپلوان خلق دی، نزدی خلق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تپوس کئی من هم اهل الله منهم یا رسول الله، د الله اغه نزدی خپلوان خلق سوق دی. د الله سی الله رب العزت بیان کئی د پیغمبر په جواب باندې چې خلکو ستاسو خپل خلق شتا، زما د خپلم تپوسو کئی سوق دی. اهل القرآن هم اهل الله، د قرآن خلق زما خپل خلق دی. وخاصته، او دا زما خصوصی خلق دی. عزتمند یو کونسلر اعلانو کی دا فلانے زما خاص الخاص تے، یو وزیر اعظم اوی دا زمن خاص سڑے دے، یو دا ملک سفیر بارکی ویل شي دا زمن دا ملک خاص سفیر دے. سمراغے باندے ناز کئی، عالم بولی ناز نکئی پا دی خبر باندے چی دا اللہ اعلان دے چی زما خاص انسان زما عالم دین دے. دا اللہ بیانو شو. عزتمند من سردار دو جہان نہ تپوس کو یا رسول اللہ ستا پا جبابانی دا اللہ بیان اوشو چی زما خپل خلق علماء کرام دی. تاسو دا علماء کرامو پا بارک سوائے ستاسو علماء سرسر اشتدا. سردار دو جہان فرمائی اے زما امتیانو العلماء ورثۃ الانبیاء، زما خطول میراث دا علماء کرامو دے. میراث ستا لکی یو سڑے ملشی نو اغه مال پاتې شي، جائیداد پاتې شي، داغه چې سم پاتې شي وي، که زره ده که غر دی، چې هر څه پاتې، که یو روپۍ ده که کروڑونه دي، هغه ټول د وارثان وي. که ته ډېر ښه سړی وي هغه له ورشي وایي زه خو ډېر ښه سړی یم مولا صاحب یم مال لږ څه راکوي، دا ستاسو پلار ډېر ښه سړی و ما سره بې مینه کوله. هغوی نه نه دا زموږ میراث دی، دا میراث دی، میراث کې ستا حق نشته. رسته بگورو گاونډي ورشي وای نه دا زمونږ میراث دی، میراث باندې هغوی فخر کوي. میراث ټول رشتہ دارانو ته میلاویږي. موږ سردار دو جهان نه تپوس کوو یا رسول الله تا نه چې څه پاتې شي دا به د چای وای زما نه چې سم پاتې شي هغه ټول د علماء کرامو دي. نو په الله باندې دومره ګران او په سردار دو جهان باندې دومره ګران دي. نو معنا څه شوه؟ دا اللہ خپلوان، دا پیغمبر وارثان علماء کرام. نو ډیره د فخر خبره د عزتمندو الله مونږ له داسې علماء کرام را کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، زما د امت عالمان د بنی اسرائیل د پیغمبرانو پشان حیثیت لري. راشا نوح علیہ الصلوۃ والسلام برا پاسیگی، اتیا یا اویا کسان با اغسر روانی، اور ستاسو د جماعت عالم برا پاسیگی، قاری سے ملی سے مفتی سے برا پاسیگی، سلور 15,000 کسان با د قیامت پرز د سر برا پاسیگی. راشا پیغمبرانو سره به سلګونه کسانی، چا سره به زرګونه وي. د دې امت داسې عالمان شته چې لکونه کسان د هغه مینوال دي او د هغوی مقتدیان دي او د هغوی منونکي دي، لکونه کسان به هغه سره راپاڅېږي. د قیامت پر ورځ به خلک وایي دا د کوم امت پیغمبر دی، دا د کوم امت پیغمبر دی، دومره ډېر پیغمبران خو نه دي راغلي، دا خو بې شمېره پیغمبران دي. دوی ته به وویلی شي دا د نبي علیه السلام د امت عالمان دي، د پیغمبرانو په شان باندې راپاڅېدل. خو عزتمندو عالمان په عوامو باندې عالمانی. اوس چې تاسو نه ویناست دا خبرې نشم کولی، همدا خبره زه ځان له داسې انداز کې نشم کولی لکه تاسو ته چې کوم. نو عالمان په تاسو عالمان دي، ستاسو د بچو د وجې نه موږ عالمان یو. چې ستاسو بچي موږ نه سبق وایي نو دا استاد شي، دا عالم شي، هغه شاګرد شي. موږ خپله د عوامو بچي یو. نو ټول کار په عوامو کې دی، دا یاد لرئ عزتمندو. هم دوی د خپلو بچو نه عالمان جوړوي، دوی مدرسې جوړوي، هم دوی جومات جوړوي. چې زی راځي ټول کار عوامو له راځي، سر عوامو له راځي. خو چې عوام سوچو کی نو اللہ باندې علماء دومره ګران دي. قرآن کې تپوس منگو کو دو علماء ذکر شتا. اللہ رب العزت وی راشا زما کلام اچت کا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو و اولو العلم قائما والملائک شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو و اولو العلم قائما بالقسط.
الله رب العزت وی ز په خپل باندې خپل گواہی ورکوما زما فرشتي گواہی ورکي او زمونږ د پاره په دې عوامو کې صرف عالمان زما د شهادت د پاره کافی دي. محدثین او مفسرین لیکي که د فرشتو نه مات کم مخلوق په الله باندې زیات ګران وي د عالمانو نه زیات نو دی آیات کې به الله د هغوی تذکره کړی وي. نو د دې وجې نه عزتمندو ثابت ابن عجلان یو تابعی دی د حضرت انس او د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه شاگرد دی. هغه فرمای چې کله اسمان نه یو عذاب الله رب العزت را نازل کی الله یو عذاب نازل کی ان الله لا يريد العذاب باهل الارض فاذا سمع تعلیم الصبيان الحکمه الله رب العزت کله اراده ولري عذاب را روان کړي را رواني چې کله وګوري په مدرسه کې یو ماشوم ناست د الله کتاب او د الله دل حاصلې صرف ذلك عنهم الله رب العزت اغراتلون کې عذاب نازل شبه عذاب دنیا ترا جخ شبه عذاب الله رب العزت واپس اوچت کی د ماشوم د سبق د وجنه. نو بہرحال عزتمندو پخوانی خلقو با پا دی سیزونو باندې فخر کهو زما زوی عالم دے زما زوی حافظ دے زما بچے عالم دے زمانگ رشتہ دارانو کی عالم دے. نن سبا خلق پا دی باندې فخر کهی زمانگ پا قوم کی اداکار دے زما پا قوم کی سندرغاڑ دے زمانگ پا قوم کی ڈرامہ نگار دے زمانگ پا قوم کی چکم دے نور مختلف خبری کی. علمگیر بادشاہ مشهور بادشاہ تیر شوی دی د خپل پلار شاهجهان بادشاہ سره اختلاف وو هغه قید کې اچولیو. یو ځل د علمگیر بادشاہ زوی فخر الدین حفظ قرآن وکړلو. علمگیر بادشاہ لاړې خپل پلار ته او د خپل زوی نیکته خوشخبری ورکوله. جیل کې ورلې وی شاهجهان بادشاہ زما والد محترم اختلافات په خپل ځای باندې سیاسی اختلافات دي تما جیل کې اچولې کله ستا نمبر او کله زما نمبر کله د بابا وار کله د بیبي وار زمون اختلافات دي خو نور ته زما پلارې زه تاله یو خوشخبری در کومه وای بچی څه خوشخبری را لکه وستان وسی قرآن پاک حفظ کو. شاهجهان بادشاہ خوشاله نشو ورته علمگیر ہوتا ہی بابا ما تعالی ډیره لوی خوشخبری درکړه ستان وسی چې کم دې حفظ قرآن کړی دی او ته خوشاله نشوي ته زما په خیال ستا اختلافات لا پزړه کې پرتی دي ستا رنج او غم او زمانه مرورتو پزړه کې پروت دی هغه ته نه بچیا هغه زمون سیاسی اختلاف دی. ویل بابا ولی خوشاله نشوي وی اے علمگیرا واورا فخر الدین ستا زوی دی که زما زوی دی وی هغه زما زوی دی وی دارا ته وایا د قیامت پر ورځ به د نور تاج تا ته بسر کیږي کما ته بسر کیږي وی ما ته بسر کیږي وی مال دن وسی خوشخبری مرا کوا زما خوشخبری په هغه ورځ باندې وی چې زما زوی علمگیر حفظ وکي ته حفظو کا تکړه شه پته بدیو لګي بیا زما د خوشخبری خبره ده اوس خو استاد وی حفظ کړي استاد لپاره د خوشخبری خبره ده استاد مبارک شي زما مبارکی نشته. د علمگیر بادشاہ پسله باندې دا خبره ولګیده ویل زما پلار دا غواړي چې زما بچي حفظ وکړي. پلار ته یو اشاره وکړه وی بابا څنګه چې نن زما سترګې په خپل بچي باندې یخې شوي دي ان شاء الله یو ورځ به زه ستا سترګې یخې کړم. لاړې او هغه نیت وکړو بادشاہ وقت دی تخت و تاج او سره شته دی مال شته حکومت شته ملت شته خلق شته او عزتمندو سټیټس شته مرتبه شته هر سشتا د دې باوجود د خپل پلار د خوشحالۍ د پاره حفظ قرآن شروع کړو. سو وخت پس لاړې پلار ته مبارکی ورکوي جیل کې مغرنګ قید کې پروتو وی پلاره مبارک شه وی د څه مبارکی ده وی ستا زوی نن حفظ قرآن وکړلو. علمگیر بادشاہ دا بادشاہانو کې حافظ قرآن تیر شوی دی. علمگیر بادشاہ پلار شاهجهان دومره خوشاله شو جیل ټولو خلکو ټولو قیدیانو له چې کم دی یو جشن وکړو یو پروګرام وکړل. وی ټیک د زما زوی ز جیل کې ما چولم قید کې ما چولې شم دا ځان له خبره ده خو نن زما زوی زما زړه غټلو دنیا خو راله خراب کړه خو زما زوی زما د پاره زما آخرت جوړ کړلو. د قیامت پرز با څنګه چې زما زوی پاسيږي د نور تاج په سر کیږي د قرنګ زوم د علمگیر پلار پاسېګما الله به ماتم د نور تاج را په سر کوي.
په دې سيزونو به خلکو فخر کو. نن موږ په لوی لوی شملو باندې فخر کو، نن موږ په لوی لوی بلډینګونو باندې فخر کو، نن موږ په غټ غټ بینک بیلنسونو باندې فخر کو، نن موږ په لوی لوی گاډو کارونو باندې فخر کو، نن موږ په دې فخر کو زما 2 بچي بار ملکونو کې کار کوي، نن په دې باندې موږ فخر کو زما 2 بچي افسران دي، نن په دې باندې موږ فخر کو موږ ډېر لوی خاندان والا یو، موږ نام والا یو. هغه بادشاهانو به په دې باندې فخر کو زما بچي حافظ قرآن جوړ شو. څومره فرق رالو. هارون رشید بادشاہ دے د اغزوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته اوبه اچولې، لوټۍ نیولې و اوبه ورته اچولې او دس د پاره. هارون رشید راله خپه شو. امام یوسف رحمت الله علیه دا فهم کړ چې دا بادشاہ په دې خپه شو چې زما په زوی باندې کارونه کوي. د بادشاہ زوی دې لوټۍ ولا ورکړې د لاس کې او دس د پاره اوبه چوا. هارون رشید پاغه پوه شو او بچی چې کم دې پوي کو ویل بچیا لوټه کې دا اور تل ولی او دس کوم استاد لا ویل نه په لوټه باندې و ما چوا دی استاد لا دی پلاسونو باندې د خپې وینځا او په خو پرې دا استاد په خپل باندې په خپل لاس دراکاږي ته داسې مکوا او په یو لاس باندې اچوا په بل لاس باندې د خپل استاد لا د خپې وینځا او لاس پر راکاږي. داسې خلک کامیاب شو. امام مالک رحمت الله علیه له بادشاہ وقت د خپل وخت روزانه نوی جوړه ورکوله. ویل ته به زړې کپړې نه استعمالې. دا زمونږ د پاره وي دغه خبره ده، زمونږ د غیرت خبره ده، د شرم خبره ده. او په هغه وخت کې به وي د 2000 روپو کپړې هغه استعمالولې، د دې نه کمه جوړه به نه استعمالوله. او یو جوړه به چې یو ځل استعمال کړه بیا به نه استعمالوله. خلکو به دا فخر. کم قومونو چې د خپل دین زمون قانون دی، زمون دین سرداری دا، زمون عالم سردار دی، او کم قوم چې د خپل سردار خیال نه ساتي دا قوم چرته نه کامیابیږي. سردار له مشري ورکې، که مشري عزت به ولا ورکې نو دا خلک به په دې باندې خوشحالي د عزت مو. یو سوال ذهن کې راځي، عالمان او قاریان او حافظان اکثر غریبانان ولی دا الله غریبانان ولی پیدا کوي چې دومره ګران دي او دومره فضیلتونه دي نو الله ولی خیال نه ساتي. الله به مالداران پیدا کړي وي. د دې علماء کرامو جوابونه لیکلي چې کم سیس قیمتي وي هغه خلک ساده سیس کې پټ ساتي د دې لپاره چې غلاګر دا سیس غلا نه کړي. تاسو ګورئ سونه څومره قیمتي شیز ده خو هغه چې کوم اوس پورې کې پردي ساده ونو کې خلکو لاګ کړي وي. تاسو ګورئ پیسې څومره قیمتي خلکو په زړو زړو کپړو کې راغونډې کړي چې خلک پوه نه شي چې دې کې پیسې پرتی دي. تاسو ګورئ پیسې څومره قیمتي دي خلک چې د دکان نه راځي په زوړ شاپر کې کپړې راوالي چې خلک شکی نه شي چې په دې کې پیسې پرتی دي. بعضې کسانو سره کپړې مپړې په شاپر کې واچې را روانې کړي یا په هغه شاپر کې لرې مچولې بل طرف ته پیسې خي چې خلک شکی نشي چې دې کې خو ټماټر پیاز پراته دي. قیمتي سیز خلک هم د دې لپاره کوي چې د نظره نشي. الله رب العزت وایي داسې نه چې دې عالمانو له هم آخرت ورکړی دی، دې حافظانو له ما آخرت ورکړی دی، د دنیا دا ظاهري عزت ولا ورکما او د دې د وجې نه خلک دوی سره حسد وکړي، بغض وکړي او د دنیا دا منصبونه تې والي او ذلیلې کړي. تاسو ګورئ سردار دو جهان د ټولو نه قیمتي انسانو الله په یتیمۍ کې راغټ کړلو. سړی خدا ویلی شي کنه چې دا د ټولې دنیا سردار جوړیږي او الله ته پلار واغستلو د لیدلو نه مخکې او مور یې په وړوکوالي عمر کې واغستا دا خو سردار دو جهان جوړیږي. د سره ولې دومره سختی وشوه؟ پکار دی چې پلار یې ژوندی وی مور یې ژوندی وی دا خوشحالي په سترګو ولیدله. الله کائنات ته ښیي چې قیمتي څیز زه د غربت په پردو کې ساتما او زه د غریبۍ په جامه کې انسان له عزت ورکوما لکه ما چې خپل پیغمبر له ورکو، لکه زی قاریانو له ورکوما، لکه زی علماء کرامو له ورکو. نو علماء کرامو له عالمانو له بالکل نه دي خفه کېدل پکار. د دوی عزت هم په دې کې دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه باره کې راځي زمونږ دا پښتانه ورته لوی ځوان وایي
لوی ځوان عبدالقادر جیلانی رحمه، لوی ځوان معنی لوی پیر صاحب او لوی عالم دین، دا وایي چې کله ما سبق حاصلو د دین د پاره لاړم نو ماره مې مور داسې کیکوړي پتاسې متاسې پخې کړې وې هغې راله راکړلې زه جومات ته لاړم لرې لرې سفرونه به خلکو کول عزتمندو شل کاله به د عمرو د کورونو نه بارو لس کاله به یې د کور سترګې نه لیدلې شل کاله سړی د مور چهره ونه ګوري شل کاله کم عالم دین عزتمندو د خپل پلار د خپل تربور د خپلو ملګرو د خپل وطن او د خپل چم گاون عزتمندو علاقې ونه ګوري دا څومره سختی د دې ته سوچ وکئ وایي ډېر وخوشلو ما سره سامان ختم شو په هغه میاشتو په هغه کال کې مې خرچې ډېرې وشولې لوږې تندې را باندې ولګېدلې ما د خدای دپاره دا قسم خوړلی و چې چا نه به تمه نه کومه چا نه به سوال نه کومه چا ته به لاس ته نیسمه خدای پاکه ته را باندې د خپل کور خوراکونه کوه خو یو ځل سخت وږی شومه هر څه راسره ختم شو د جومات په ګوټ کې کېناستمه کله نفلونه کومه کله ذکر کومه الله ته سوالونه کومه بیا لاړم بهر ووتمه یو څو ورځې هلته بار د کیکر ونې وې د هغې نه مې پاڼې وخوړلې خو شا علاقو کې بیا پاڼې هم نه میلاوېدې هغه هم ختمې شوې خو ما ویلې د چا نه سوال نه کومه حالانکې داسې ټایم کې سوال جایز دی کول پکار دي خدا د الله والا خلق دي په الله باندې د هغوی کامل یقین وي وایي نه ماله به الله د خپل کور رزق راکوي وایي یو ورځ چې 3 ورځې را باندې سختې تېرې شوې 3 ورځې مې په ناره باندې روجي ونیولې مزید مې د روژو نیولو سکت په بدن کې نه و مزید مې روژه نه شوه نیولې طاقت مې په بدن کې نه و ډېر زیات کمزورې شومه وایي اچانک یو سړی جومات ته را دننه شو هغه سره یو لویه خوانچه وه په لاس کې یو لوی شان پلیټ و سره په هغې کې مختلف سیزونه پراته وایي د هغې خوشبو جومات ته را دننه شوه وایي ناګهانه زما سترګې هغه پلیټ طرف ته لاړې بې اختیاره وایي زما سترګې هغه بوی پسې داسې لاړې چې مې کتلې پلیټ و وایي مالکه ماله چا سره راوړه وایي هغه سړی چې کوم دی د جومات په هغه ګوټ کې کېناستو پرلت یې ووالو او هغه مجمع ته شروع شو خوراک یې شروع کو ما طرف ته یې نه کتل وای ما زر چې کوم دی نظر دی خوا کو چې زه خو به سوال نه کومه زه به تمه نه کومه زر مې دلته وکتل بیا مې تلاوت شروع کو ذکر مې شروع کړو وایي لږ ساعت پس به مې بیا بې اختیاره دا سترګې هغه پلیټ طرف ته اوچتې شوې لوږې انسان نه پوهېږي ماشوم او وږې انسان څوک نشي پوهېولی بې اختیاره انسان وایي هغه سړی لګي بیا هم لګي بر یې نه کتل چې ښه موړ شوه سړی لږ ساعت پسې چې وکتل چې دا طالب جان ناست دی وایي ما ته اشاره وکړه چې بچیه راشه زه ورغلم وایي ما ته وایي چې ما سره روټۍ وخوړه وایي ما خو زړه کې ویلي چې زه به تمه نه کوم ما ورته ویل نه زه نه خورم وایي هغه ویل ښه زه په مخه دې ښه نو بیا کېناستم بس زړه کې مې تمه ختمه شوه ما ویل که اوس راته اواز وکړي نو بس زما زړه کې خو تمه ختمه شوه ست یې راته کړې و ما ست منظور نه کو واپس رالم ما ویل که زه اوس راته اواز وکړي نو تمه مې هم ختمه شوه چې اوس راته اواز نه کوي نو که اواز یې وکړو خو صحیح ده او که یې نه کړو نو بس صحیح تمه مې ختمه شوه وایي ښه سړی چې موړ شو اخره کې چې څه پاتې شو ما ته ویلې بچیه زما نه دا څیزونه پاتې شو نور زه نشم خوړلی او بس دا ته وخوره وایي ما ورته ویلې کاکا ته څوک یې وایي ما ته وایي زه خو د جیلان کلي نه راغلی یم د ګیلان کلي نه عربیانو ته جیلان وایي ګیلان ټکې د ګیلان کلي نه راغلی یم وایي څه دپاره راغلی وایي دلته چې کوم دی یو ماشوم دی سبق وایي عبدالقادر نوم دی د هغې مور رالیږلی ما ته وایي چې ورشه ما باندې داسې بد سوچونه را راځي زما زوی سره لکه پیسې کمې شوي دي زما زوی له دا پیسې یوسه او هغه داسې نه چې تکلیف سره مخامخ شوی وي نو زه د ګیلان علاقې نه رالم په دې ښار کې ډېر وګرځېدم عبدالقادر څوک نه پېژني نو زی جمعات ترالم وګې شوم بازار کې وګرځېدم د هغه عبدالقادر د پیسو نه مې 1 روپۍ راواغسته او په هغې باندې مې دا ټول څیزونه واغستل او ورته ناستې به خورمې وایي زه په ژړا شوم وایي ما ته وایي بچیه ولې جاړې وایي ما ورته چې زما الله ډېر خیرتي ذات دی ما الله ته قسم کړی چې یا الله زه به د خپل کور نه علاوه د خپل رزق نه علاوه بل چا نه تمه نه لرم او سوال به نه کوم ګوره الله رب العزت زما د کور نه دا رزق راوړی دی تا هم ترې وخوړو الله په ما باندې وخوړلو الله زما د خیرت ډېر زیات خیال وساتو نو ما له جړا راله چې ګوره زه د الله په دومره یاد کې ما چې د ګیلان علاقې نه ما له خپل کور رزق ما له راورسولو دا خیرت داسې څیز دی علماء کرامو باندې داسې سختې تېرې شوي دي عزتمندو نن لاړ شئ مدرسو کې عزتمندو بیلونه نه داخلېږي پیسو یې سره نه طالبان پوره میاش عزتمندو کورخي خوري او دالونه او چولې خوري د هغې غریبانو دا وختي اوسلیږي په کلولو خوراک باندې
د دالو او د کلولو په خوراک باندې عزتمندو د هغوی معدې خرابې شي، د هغوی رنګونه تک زیړ شي. موږ په کورونو کې څنګه قسمه خوراکونه کوو. چېرته راغلي زر زر کسان په مدرسو کې سبق وایي. د دې خیال ساتل پکار دی عزتمندو. ابن قاسم رحمت الله علیه وایي زه امام مالک رحمت الله علیه سره شاګرد وم، 19 کاله مې د سره تېر کړل او په دې 19 کالو کې یو ځل هم کور ته نه متلی. یو ځل ناست وم په مدرسه کې جماعت کې ناست وم، یو ښایسته نوجوان را دننه شو، مخ یې پټ کړی و او امام مالک صاحب رحمت الله علیه مدرسې ته را دننه شو او تپوس یې وکړو چې ابن قاسم تاسو کې څوک دی؟ وایي زه ورته چا یاد کړم چې دا ابن قاسم دی. وایي هغه ماشوم ما ته رانږدې شو او بهترینه خوشبو یې لګولې وه او زه یې سینې سره نږدې کړم او زما تندی ښکل کړو. ما دا خوشبو نه وپېژانده چې دا زما زوی دی او بیا راته مخ کولاو کړو. ما ته یې چې پلاره زه خو ستا زوی یم. 19 کاله د پلار نه جدا. نو ابن قاسم په ژړا شو. خلک یې تپوس کوي چې ته خپل زوی نه پېژنې؟ وایي زه چې د کور نه راوتم نو زما ښځه حامله وه، حمل یو. وایي ما مې خپلې ښځې ته بیان وکړو چې زه ډېر لرې د علم دین دپاره روان یم، پته نه لګي روغ به راشم، سلامت به راشم یا به مړ راشم، یا به راشم یا به رانشم، څه پته مې لګي. ته حامله زما د طرف نه تا ته اجازت دی، د دې حمل نه بعد ته آزاد یې. که ځان له طلاق ورکول غواړې ځان له طلاقه کا او ځان آزاده کا، بل چا سره نکاح وکړه، زما په تمه باندې نشي. نن 19 کاله وشو، ما ته بې د خپل زوی نه چې کوم دی د دې ماشوم نه د خپل زوی خوشبو محسوسه شوه. 19 کاله د بچو نه د ښځې نه جدا انسان. خلکو علماو څه کړي دي؟ دا تاسو سره چې کوم دین دی او تاسو پې فخر کوو دولت دی او د کافرانو نه موږ زر چنده ښه یو او کافرانو نه چې کوم دی دا یو کلمه بهتره ده او تی فخر سره وې د دقې کلمې حفاظت دقه علماء کرامو کړی دی. ګینې ستاسو د ملک حکمرانانو له کلمې نه ورځي، ستاسو د ملک وزراو له صورتونه نه ورځي، ستاسو د ملک گورنرانو له منځونه نه ورځي. د دې حفاظت چې تاسو په فخر کوئ، دنیا کې موږ صرف په یو څیز فخر کوو او هغه د زړه نه فخر کوو چې موږ مسلمانان یو. په دې فخر کوو که نه کوو؟ موږ ټول په دې فخر کوو چې الحمدلله موږ مسلمانان یو. او د دنیا ټول دولتونه چې موږ له څوک راکوي خو ایمان رانه علي، موږ دا ایمان د هغې په مقابله کې نه ورکوو. او د دقه ایمان محافظین دقه مدرسو والا علماء کرام دي. نو سوچ کول پکار دي. ابن مندوی دا یو بزرگ تیر شوی دی، وی ما 25 کاله پورې په خپل لاس باندې خوراک نه دی کړی. 25 کاله په خپل لاس خوراک نه دی کړی. چا ته تپوس وکړو چې ولې لاسونه دې شته؟ وی ما 25 کاله د الله د دین لیکل کړي دي. لیکل به مې کول، احادیثو لیکه، قرآن لیکه، لیکل کوله، ما ته به موقع د روټۍ نه میلاوې ده. 25 کاله ما له خپلې خور په خوله کې روټۍ را کړې ده د ماشومانو په شان باندې چې مړ مې نشي دا رور. عبدالقادر رای پوری رحمت الله علیه وی زما به دومره یخني کېدله ما سره صادر قدرې نه و. دا د عبدالوهاب صاحب پیر دی، عبدالوهاب صاحب تبلیغیانو مشر، د ده پیر دی. عبدالقادر رای پوری رحمت الله علیه وی موږ به د شپې به چې خلک لاړ د جومات په صفونو په صف باندې به سم لاستم او هغې کې به مې ځان تاو کړو، بس په دقه به زما بستره جوړه شوه. د پر او د سر نه به راله چې کوم دی یخ یخې هواګانې راتلې، صرف دقه زما بستره وه، دقه زما صادر و، دقه زما کپړې. داسې سختی تیره کړې ده. امام شافعي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې نو ابن مندر رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې بې څومره علم دې حاصل کړو چې 25 کاله دې روټۍ په خپل لاسو نه ده خوړلې؟ وایي ما دومره هېڅ علم حاصل کړی دی چې 5,000 منه وزن د هغې نه جوړېږي او شمړو په دې سونو به لګي. 5,000 منه کاغذونو په شمړو باندې چې څومره علم لیکل کېږي، الحمدلله ما دومره علم حاصل کړی دی، دومره علم. امام شافعي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې علم دې څنګه حاصل کړو؟ هغه ویل د 4 کارونو په بدولت باندې او د هغې په ذریعه باندې ما علم حاصل کړو. یو دا چې په کتاب کاپۍ باندې ما بروسه نه ده کړې چې کوم سبق به راته چا ویلو هغه ټول به مې په یادو باندې یادو، په دماغو به مې بوج اچو. دویم دا دی سفر در سفر
یو سفر بنو بل سفر به مې شروع کو، اب سفر ختم نو بل سفر به مې شروع کو. چا ویل الته عالم دی الته به لاړم، اب مې لا نو ختم کړی. چا ویل بل ځای کې دی بل ځای ته به لاړم. سفر در سفر دویم کار مې دا کړی. دریم دا دی د جماعتاتو په شان باندې ما صبر کړی، د کاڼو لوټو په شان باندې ما ځان کې صبر پیدا کړی. چورته د دې څه مطلب دی کاڼو لوټو صبر؟ وایي د کاڼو د لوټو مطلب دا دی چې کاڼي لوټو باندې که باران کیږي او که نه کیږي د هغې څه پروا نه وي. که څوک له اوبه ورکوي که نه ورکوي، که کاد او څه ورته اچوي که سره ورته اچوي او که نه اچوي، د کاڼو پروا نه وي. د کاڼو په شان په ځان مې صبر تېر کړی دی. که روټۍ به وم علم به مې حاصلو، که روټۍ به نم و علم به حاصل کو، که اوبه به وي به مې سبق به ویلو، که اوبه به نم وي ما به سبق. د کاڼو په شان وخت ما تېر کړی. لکه څنګه چې یو کاڼی بې زبان یو خاموشي، دقه رنګې ما په خاموشۍ سره او په صبر سره علم حاصل کړی دی. او څلورم نمبر ځان نه مې کارغه جوړ کړی و. د کارغه په شان باندې به د ټولو نه لومبې زه راپاڅېدم. کارغه د ټولو نه لومبې راپاڅېږي. نو دې څلور کارونو په بدولت باندې الله مال علم راکو. نو د دې وجې نه عزتمندو امام شافعي رحمت الله علیه وایي بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سهر الليالي. بقدر القد تكتسب المعالي من طلب العلا سهر الليالي. تروم العزة ثم تنام ليلا يخوض البحر من طلب اللآلي. وی اے انسانا دین او علم دین دیر زیاد خواری او مشقت سره حاصلیږي. د اوسپنو نیچی چل دی عزتمند دا دومره اته کاله علم په خپل د کوپړی کې را سنبالول او دا دیر سپاری په د وړو کې شان زړه کې را سنبالول. وی دا ډیر خواریګانو سره. او څوک چې اوچتې مرتبې غواړي هغه د شپې رونی بیا د شپې خوبونه ډیر نه کوي. او ته اوچتې مرتبې غواړي او د سمندر موتیان دی پکار دی او په سمندر کې د غوپو چل دل نه درسي. څوک چې اوچت لالونه غواړي او ملغلري غواړي هغه سمندر کې د غوپو چل زده کوي، یعنی تکلیف برداشت کوي، بیا ورته اوچتې مرتبې ملاویږي. ابن مخلد رحمت الله علیه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه شاګرد دی. 14 کاله د سره تیر کړي او دا عزتمنو د اندلس نه راغلی د سپین نه راغلی چې په کوم وخت کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لرا ورسېدو نو امام احمد بن حنبل باندې سخت حالاتو سرکاري پابندیانې په د باندې لګېدلې په یو مسله کې او دای په کور کې روپوش کړی بار په پابندي وه. ابن مخلد رحمت الله علیه چې زه کله را ورسېدم ډېر خفه شو چې زما استاد خو په کور کې بندیوان دی. نو پټ پټ ورغلم، دروازه مې وټکوله. وایي ما ورته ویلې راووتلو، وایي زه نه پېژاندم، ما ته یې څوک اجنبي؟ ما ویل ډېر لرې ځای نه راغلی یم. ما ته وایي د افریقې نه به راغلی؟ وایي ما ورته ویل نه چې د افریقې نه هم اخوا راغلی یم، پیدل سفرونه مې کړي دي. د افریقې او زمونږ په ملک کې یو بیل یو غټ سمندر دی، هغه سمندر مې پار کړی دی، د هغې نه راغلی یم. بیا افریقه ده، بیا دې هغه ته راغلی یم، بغداد ته راغلی یم. وایي په ما باندې زړه خفه شو. ما ته وایي چې بچې څه دپاره راغلی؟ وایي ما چې د پیغمبر احادیث زده کولو دپاره راغلی. وایي ما ته وایي بچې تا ته خو به پته وي ما باندې حکومت او سرکار چې کوم دی پابندي لګولې ده. وایي ما او چې دې کلي ته راورسېدم نو زه خبر شوم، خو ما ته وایي بچې تا ډېر زیاته خواري کړې ده، باوجود د دې چې ما باندې پابندي لګېدلې ده، خو زه به تا ته لږ لږ سبق وایم، کله ناکله راځه. خو زه حیران یم چې څنګه به ویم. بزرګانو څومره د دین دپاره د الله د دین دپاره سختي برداشت کړې ده. وایي ما ورته ویلې جي خیر دی تا باندې پابندي ده، خو زه ډېر لرې نه راغلی یم، ما له لږ ټیم وباسه. وایي ما ته وایي چې زه به تا ته څنګه سبق وایم، پولیس والا او دلته فوج هر څه پراته دي، خیال ساتي، زما د کور څارنه کوي. ابن مخلد رحمت الله علیه ورته وایي وایي جي زه به د ملنګانو په شکل کې راځم تا نه به سبق وایم، چې تر څو پورې مې تا نه سبق نه ختم کړی زه به په دې لارو کوڅو کې چې کوم دی زه به ملنګي اختیار کړم، بیکاري به یم زه، چې څو پورې سبق نه ختم شوی زه به ټول عمر چې کوم دی د ملنګانو په شان تېرو. بس هغه ورته ویل زنده باد، ویل ستا په شان به شوم هلک سبق ویلی شي. وایي زه 14 کالو پورې به روزانه چې کوم دی په سر باندې مې خیرنه کپړه چولې وه او په لارو کوڅو کې به مې اوازونه کول د خدای دپاره سره کوي، د الله په نوم باندې سره کوي. وایي زما مقصد به بالکل دا نه و چې زه د چا نه سوال ما، صرف مې مقصد دا و چې د الله دین او د پیغمبر احادیث زده کړم. ملنګي اختیار کړه عزتمند او دا دین به حاصلو.
نو د دې وجې نه عزتمندو کم کسان چې د علم قدر کوي د علمي ادارو قدر کوي نو الله رب العزت هغه کسان په دنیا او آخرت کې مخکې کوي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه ته راغله یو ښځه راغله ام سلیم رضی الله تعالی عنها ویل یا رسول الله تعالی ډېر کسان تحفه درکوي ویل هغه خلک خو راکوي الله قرآن کې آیات هم نازل کوي چې پیغمبر نه تاسو تپوس کوئ نو مخکې به هدیه ورکوئ. ام سلیم ورته یا رسول الله ما سره څه نشته خو ما یو ناشنا تحفه راوړې ده د 10 کالو ماشوم یې داسې غی کې راغستی او ځان سره روان کړی و یا رسول الله زما دا د 10 کالو بچی په خپل خدمت کې قبول کا 10 کالو ماشوم بس وکي نبی صلی الله علیه وسلم ماشوم دی ویل نه زما تحفه ما ته واپس کوه ما دا تعالی درکړي. نو حضرت انس رضی الله تعالی خپل وی بخاری شریف دی ټولو کتابونو کې دی وی ما بیا 10 کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کړې ده 10 کال می خدمت کړې ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته 3 دعاګانې وکړلې یا الله دی انس وړو کې ماشوم زما خدمت کو دل علم ورکا دل اولاد ورکا او دل جنت ورکا. بیا ته چاته پوسو کو د نبی علیہ السلام 2 دعاګانې الله زما بارکه قبول کړي ما د پیغمبر خدمت وکړو. نو الله رب العزت ګوري اوس په دې وخت کې وي شپېته بچو نمونه مال راځي د نورو نمونه نه راځي داغه بچین وسی ټول چې بعضو کتابونو کې 100 چې کله مړ کېدو 130 د هغه اولاد هغه مخې ته ژوند دیو 130 اولاد دغه ژوند دیو دا ورځم دغه اخر عمر کې سپینې شوې دومره زیات بوډا شو او بالکل ټیک ټاکو او یوصل او 10 اولاد وسی کړوسی الله رب العزت دته خودل او الله ولا علم ډیر ناشنا ورکو او مالم ولا ناشنا الله یا الله مال ولا ورکی بل دعا داو وی تاسو ګورئ چې د ټولو خلکو باغونه په کال کې یو ځل میوه کوي او زما باغ په کال کې 2 ځل میوه کوي او د الله نه مې امید دی چې الله مې په جنت کې پیغمبر سره یو ځای کوي. نو بهرحال دې حوالې سره عزتمندو دا مدارس دي چې کم مدرسو باندې ستاسو اعتمادي دا د زکات میاشت ده په دې کې چې کم دی هغه مدرسو سره مدد کوي. زمون خپل مدرسې د پاره چې کم دی په 1 کروڑ او په 15 لک روپۍ باندې ګلبهار کې ځای واغستلو او خبره مو سره تقریبا پوره کیږي. نو زمونږ تاسو نه چېرته موږ داسې غټه چاندنه ده کړې نم داسې د چاندي اعلان کړی دی ډېر زمونږ تقریبا په دې فیسبوک باندې 3.5 لکه کسان دي نو چې تاسو 10 روپۍ 100 روپۍ مراجمه کوي نو دا پکې نو دې حوالې سره عزتمندو دا ځای دی انشاءالله لږ شان جوړ دی نور به جوړو ستاسو د چا بچي بار ملکونو کې وي او د چا یاران دوستان وي زکات وي خیرات وي صدقه وي نو دا دی چې زه خپل زکات په دې کې لګوم الحمدلله او دغه رنګې موږ هم خلکو له ورکو. نو ستاسو نه امید دا دی چې یو حصه موږ 4 لک روپۍ یو حصه مقرر کړې ده چې 15 کسان دي زما پیژانګلو نو 4 لک روپۍ چې یو کس ورکي هغه 4 لک روپۍ کې دا 4 کسان راغونډي شي نو 1 لک روپۍ به راجمع کړي که دوی 8 کسان ملګري شي 50 هزار روپۍ به راجمع کړي که دوی 16 کسان ملګري شي نو 25 هزار به راجمع کړي که دوی 32 کسان 10 کسان راجمع شي 2 کسان نو دوی به چې کم دی عزتمنو 12,000 روپۍ راجمع کړي. نو دې حوالې سره که یو څو حصې تاسو داسې ملګري چې پاسېږي او هغه ماته وي نو زما زړه به ډېر خوشحاله شي او د دین کار کې به تاسو موږ سره معاونت کوئ ګینې بیا زه د خپلو کسانو نه چاندم بې نه غواړم انشاءالله زما په الله باندې یقین دی ماله به پردي خلک هم راکوي او هر څوک به یې راکوي او پرون یو هلک ته زه کېناستم یو ځل ما سره میلاو شوی په دویم ځل یې ماته ویل 4 لک روپۍ پکې زما ولیکه لاهور کې یو ملګری دی هغه ماته 10 لک روپۍ پکې زما ولیکه نو دا تقریبا 15 لک روپۍ جمع شوي دي. نو دې حوالې سره که تاسو داسې کم کسانی او زما آواز کم علاقو کې او کم ملکونو کې کسان اوري دا زمونږ د مدرسې یو دغه دی اپیل دی او یو چانده ده استادانو ویلي دی چې تاسو جمعې په مونځ کې مو وایي نو بهتره به وي داسې به کم کسانی چې هغه پاسېږي چې د 4 لکو روپو د ذمهواري علم دا په 4 میاشتو کې ورکول دي 4 میاشتو کې ورکول دي هغه دغه خوښه ده چې خپلو نه لري خپل مال نه ورکوي بل نه ورکوي داسې به کم کسانی چې یو څو کسان پاسېږي او هغه ذمهواري والي. جی جناب کوشش والا کسان نه دي پکار داسې کسان نقد کسان یو چې ته پاسېږي چې وایي زه یو حصه زما ولیکه داسې به ووایو خپل دا زمونږ بل علاقې نه راځي دا یو حصه به انشاءالله زه ورکوم دا به خپل کوشش کوي 4 میاشتو کې به 4 لک روپۍ را پیدا کوي بل به داسې کم کسان انشاءالله نیمه حصه هم پکې اچولی شي 4 حصه به اچولی شي څه خبره نه ده
خپل پیسې ورکول ضروری دي چې چا ځان باندې اعتمادي چې زما یاران دوستان شته دومره روپۍ زره پیدا کولی شم دا به زره پیدا کوم د قیامت ورځ پورې چې د دې مدرسه زره زره ژوندۍ وي زه به نیمه زما بچي نوسي کړوسي به نه وي د دې زرې چې موجود وي الله به تاسو ته په قبرونو کې ثواب درکوي په چا باندې روټۍ وخوړله د یو ټایم ثواب میلاویږي د دغې مدرسې چې اووه ځمکو پورې لاندې پورې زره زره موجود وي او لاندې تحت الصراط هم لاړ شي پکې خلک دغه جوړ کړي تخاني جوړې کړي د هغې ثواب به هم ستاسو بچو نوسو کړوسو ته میلاویږي دا داسې صدقه جاریه ده دا ملګری 50,000 به زه ورکړم جی جناب بل به داسې کم کسانی چې دا وایي زه به دومره دومره را پیدا کړم شابه نن ګیر کړي ګورې بیا پورې جمع نه ورکوم چې څو کسان نه پاسېدلي چې دومره ډیرو کسانو کې یو څو کسان پانیسېږي بیا زه دلته اعلان هم نه کوم شمشاد څو 1,00,000 روپۍ شمشاد وایي زه به ورکوم جی جناب دا کم دي شابه انشاءالله کم هم ورکولی شي خبره نه خو داسې کسان چې ګوره تجارتي دي لوی لوی بازارونو کې د هغوی دوکانونه دي هغه یو اراده وکړي چې یو حصه به زه را پیدا کوم نیمه حصه یا دومره روپۍ به زه را پیدا کوم جی جناب دا هلکان دي شپه ورځې بار ملکونو کې هلکانو سره خبرې کوي او هغه ځایونو کې دي بعضې کسانو ګوره ملک جاپان کې د چا خپلوان دي د چا په امریکا کې دي چا په نورو ځایونو کې ما سره خو ټول رابطې کوي ما هم دماغ وخوړل 3.5 لکه کسان دي دومره سوالات تپوس کوي زه د ورځې 4-5 غنټې سره موبایل له ورکوم نو دا یو اعلان دی په دې کې تاسو به خامخا څه خو کوئ که نه ګیلبیر د جومات هم بدلومه یقین وکړئ ما له خو ډېر جوماتونه میلاویږي جی حاجي صاحب دا شاب دا خو نقد دی بالکل وګوره دا زرګونه لوټونه وګوره ښه دا شنه شنه لوټونه جی شاباسي ماشاءالله نقد مه راکوئ هېڅ خبره نه خو ما ته کسان ووایي چې زه به دومره را پیدا کړم زه به دومره را پیدا کړم جی جناب ماشاءالله دا وګوره د یو عام ټیلر دی غریب 15,000 روپۍ به زه درکړم دا به د 2-3 میاشتو ګټه ده او فرحان بھائی ماشاءالله دا فرحان دی ګوره زمونږ په نیشنل کرکټر دی زمونږ دی علاقې ته دا یو عجیبه حاصل دی خو موږ څه د خپل علاقې قدر نه کوو زمونږ دا علاقه نه ده دا پاکستان سطح سره چې کوم دی مشهور کرکټر دی فرحان ټوله دنیا یې پېژني او موږ او تاسو یې نه پېژنو دته دعا وکړي الله رب العزت دی وله چې کوم دی آخرت ښه کړي او دنیا دی ښه کړي او الله دې وله ترقي ورکړي زمونږ په دې دغه کې چې کوم دی ماشاءالله 10,000 روپۍ حاجي صاحب ورکړلې 3-4-5 هزار روپۍ د بل حاجي صاحب ورکړلې فرحان ستا به څومره حصه یو حصه ګوره 4 لک روپۍ کشر هلک دی تاسو ټولو کې کشر دی ګوره 4 لک روپۍ او د مخکې هم پکې غالبا 1,00,000-2 لک روپۍ ورکړي دي مخکې هم پکې ورکړي جی جناب اوس پیسې مه راوړئ په دې زه خیر دی نه خوشحالېږم څه خبره نه ده خو چې تاسو کسان یو څو کسان وایي چې زه به ورکوم بعضې کسان دي د هغوی مثلا دغه دي چې پنشنې دي نورې څیزونه دي میراثونه خلکو ته میلاو شوي دي یو حصه نیمه نیمه حصه چې کوم دی پکې ومنو شابه دا اواز په بار ملکونو کې هم اوري انشاءالله زما د الله نه امید دی چې دا اواز زما دوبۍ او دغه ځایونو ته ځي ستاسو نه مخکې به هغوی دا ځای پوره کړی مي خو دا تاسو ته موقع ده لا موږ دا شیر کړې نه ده جزاک الله 10,000 روپۍ ګوره دا حاجي صاحب دی زه پېژنم هم نه ښه مخکې ورسره ملاقات هم نه دی شوی دا وګورئ شاباسي ماشاءالله 50,000 روپۍ دا ګوره د اسکول یو عام استاد دی د والد صاحب هم بل اوس پیسې پکې ورکړي دي 50,000 روپۍ وقار بھائی جی جناب د خدای بندګانو ستاسو مالداره ملګري دي په هغوی هم خفه کېږئ او په موږ نه خفه کېږئ زه دې ته حیران یم چې د بل ملګري ته به تاسو وایي چې 50,000 ورکړئ په هغه خفه کېږي چې د هغه د جب نه ځي او د مفتي صاحب یا د مدرسې جب ته ځي په دې تاسو خفه کېږئ نو د پردو جبونو باندې ولې خفه کېږئ جی جناب بار جماعت والا 50,000 روپۍ دغه ملګری وګوره ماشاءالله ور کشران هلکان جی داسې یو څو چې کوم دی کسان اعلان وکړي دا ګوره یو عام کس دی ټیکو کار کوي غریب دا کوي 15,000 روپۍ دم ورکړي ما ته پته ده دا اوس هم نه کېږي جی جناب 50,000 روپۍ زما د طرف نه تاسو دپاره نه مدرسې دپاره جی جناب شاباش یو څو کسان اوچت شي که نه ګرېږي 50,000 روپۍ حاجي صاحب انشاءالله ورکوي جی جناب
یا دوه کسان پکې وګرځي چې څوک دا نقد ورکړي دا خو تیرا ټولې کې کنه سبې بلې جمعه دینه دا بیان یې شاباش اجي صاحب دا خالی کا 50,000 والا 1 लाख वाला पास کېږي چې دا زما غوګونو نه اورېدلي مال مونږ په خوند نه راکوي جی جناب صاحب یو څو کسان زما داسې وادي ارادي خو یو څو کسانو کې چې زما بار ملک دغه دی زوی مې دی ان شاء الله زه به دې دومره راوالم یا مې فلانې دی یا ډیګری دی شاباسي جی جناب زر زر یو کس بارو ګرځي دوه کسات دا ځان سره کیا بل جمعه به مختصر شان من اعلان کو تاسو تک کم کسانو سره چا وادي اراده وکړي زما مسیر په دې ځله خوشاله شي چې دلته من یو لس کاله تیر کړ او دلته چې کم کسان دي من سره وادي اراده وکړي زما بار دومره ډیر ملګری دي کنه مختلف ځایونو کې چې هغه له زلات شم زما خالی لاس نه راځم خو سړی چې کوم ځکه ډیر وخت تیر کی دا غوی نه زیاته تم لري او هغه چې سوال ورکې نو هغه باندې ډیر خوشاليږي او دا زمونږ یو عزت ته تاسو مدرسې لور کړ دا داسې دی لکه چې زمام عزت وکړو نو ان شاء الله ټول به آینده جمعه بعضی کسان به داسې ماته اعلان کوي چې ما پلاني ځای کې چاته ویلي دومره ما ته ومنل بل جمعه به صرف چې کوم دی دا اعلان کوي صحیح ده کنه ان شاء الله قاری صاحب